وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذا بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء فقالت إنه لا ماء فقلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة. حدیث نم پرنویر شو حدیث د لیلۃ التعریس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د سفر د شپې په اخره کې د آرام او دارنګ بیا د موز قضا کېدل او د سحر د موز نه بے خبره کېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منځ کو نو سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرمائی مونږ سوار شو ثم صلی وجعلنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رکوب بین یدیه مخکې چې کم کسان لېږل نو زه په هغې کې وم. د قافلې طریقه دای چې کسه کسان د قافلې نه مخکې ځي کافی مخکې فرلانګ نیم مخکې د دې دپاره چې که لار کې څه تکلیف وي چې د هغې نه وروستو قافلې والا بچ شي او هغه زمانې د جنګونو وي د فساداتو وي اکثر خلک مشرکانو بېدینو غلاګرو ډاکې والو دا ضروري وه د قافلې دپاره. قافله چې به روانې شوه د قافلې نه به 25 منټه وروستو یو 2-3 کسان نور هم را روانېدل وروستو د دې لپاره چې که د قافلې نه څه څاروی ماروی پاتې شوي ماشوم پاتې شوي ښځه پاتې شوي چې هغه راوچت کړي ځان سره. دا دی کې د ژوند د تېرولو طریقه ده معاشرتي اصول دي. غیر مسلم د دې څیزونو نه ډېر څیزونه واخلي جوړ کړي قواعد ضوابط جوړ کړي موږ ته پته هم نه مسلمانانو ته د خپل دین هېڅ پته نه چې زمونږ د رسول عمل سوخ دا طریقه شوه چې 25 کسان ځي او ځای نو پکار دی چې 2-4 کسان ته مخکې ځي 2-4 ته وروستو وي قافله د منځ کې روانه دا سنت چاته نه معلوم دا طریقه ده او دا پخوان را روانه ده. فایدې یې دوه دي چې که مخې ناست دشمن ناست دي نو چې هغه کومه دسته مخکنۍ وي چې هغه هغې روکو کړي او د وروستو کسانو د راتلو فایده دا ده چې که د قافلې نه څه پاتې را پاتې شي غورځېدلی دا به راخلي. دا د ژوند تېرولو طریقه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو زه په هغې کسانو کې وم رکوب جتې ته وایي سورلی هغه سواره چې یو جته یي ګڼ کسان یي 10-12 کسان یي نو زه رسول الله صلی وسلم په هغې کې اچولی وم. مونږ چې راتلو وقد عطشنا عطشا شدیدا مونږ ډېر سخت تږي شو روانو فبینما نحن نسیر اذا بامرأة ناڅاپه مونږ یو ښځه ولیدله سادلتن سورلی باندې سوره ده خو مزادتین ورسره دي مزادتین تخلو والا مشکونو ته وایي مشک میم شین او کاف دا د حلال ساروي هغه حلال کی او د هغې سرمن وباسي هغه وچه کی په یو خاص طریقه صفای کی نه یې کې هغې اوبه وړې راوړې مشک مزادتین دا 2 قسمه یو هغې چې د هغې خوله تنګ یو بل هغې چې خولې ارته وي هغه زمانه کې لوښي نه وو همیش دپاره هغه زمانه کې 2 قسمه لوښي به وو د لرګو یا د سرمنې پښتو کې محرم چې دا هغه د لوښي لرګي یعنې پخواني لوښي چې کوم یې وه لرګو موږ ته هم یادېږي بچپنه کې زموږ لوښي به د لرګو د دې وجې نه لوښي لرګي پیاله میری دار څه به لرګو وي دې جومات کې چې کوم د اودس لومړنۍ دوچه وه دا هم د لرګي وه اصلي ناخوا پرته وه پخوا لرګي به لرګو استعمال به د هغې ځان له فایدې دي دا مستقل بیا دی کې ساینسي مسله ده زمونږ کټوی پخوا دا به د
کم څیز نه جوړېدی د خاورو نه، د هغې ډېرې فایدې وې، بیماری نه وې هغې کې. دارنګې د هغې د لړلو چې کم څیز و او سمسۍ او لرګي وه. مونږ فیشن ته رالو، کوکر شو، یو څه شو، بل څه شو، هغه شی پوخ خو کي لیکن د هغې مټاس ختم شي. ګڼې فایدې دي چې هغه د هغې نه ختم شي دې سره. د دنیا تګړ مونږ ډېر خراب کړو. دا دومره منډې هم نه وي په کار، خوراک خو کم سے کم سم په کار وي. هغه مشکونو کې 2 مشکونه دي، پای کې اوبه دي. ښځه په سورلی سوره ده او مزادتین ورسره 2 مشکونه، خو سادلتن رجلیها، سورلی باندې هغه هم سوره ده، مشکونه ورسره هم دي، لاندې مشکونه دي، منځ کې هغه ناسته ده او سادله زوړون کوونکې ده، خپله زوړندولو ته سدل وایي. خپې یې زوړندې کړي دي بین مزادتینې د 2 مشکونو په منځ کې. یعنې سوارلی سټ غاړې ته ناسته ده، نو شاته مشکونه دي، د هغې د پاسه ناسته ده، نو خپې یې زوړندې کړي. یا دا هم ممکن ده چې مشکونه لاندې پراته وي او دا د هغې د پاسه وي، یو خوا بل خوا انډی، یو خوا انډی دی بل خوا انډی دی، د پاسه هغه ناسته ده او خپې یې زوړندې دي، دې کې اوبه دي، په څاروي باندې یخي دي. فقلنا لها، نو مونږ هغې ته ووایي این الماء، اوبه کوم ځای ده، تا سره چې دا اوبه راوړې تا کوم ځای دي؟ فقالت، نو هغې ویل لا ما، اوبه نشته چېرته. فقلنا، نو مونږ ورته وویل چې دلته اوبه نشته، نو تا کوم ځای نه راوړې؟ کم بین اهلک و بین الماء، ستا د اوبو په منځ کې څومره فاصله ده؟ قالت یوم و لیلتن، هغې وې د یوې شپې او د یوې ورځې مزل ده. دا تا دلته ناست یې که نه، بس بوجو کولو که پوه شوې، د الله رحم و کرم نه واقف نه یې، لرې نه شی تللی، نو د پاکستان کې د بنو غاړې ته لاړ شی نږدې، نو تا ته به د اوبو اندازه ولګي چې اوبه څه شی دی. ښایسته ښایسته جوماتونه د سړک په غاړه جوړې، بهترین اوبه نه وي پکې. مسافرانو درېږي هلته کې، خو پته و چاته نه وي، ټټۍ پکې وکړي بیا پکې څه نه وي، په دغه شان ګنده راباسي. دا حالت د حب نه چې بلوچستان ته راځې په دغې لار باندې، کراچۍ نه، هغه د دې نه هم بدتر ده. دا الله رحم و کرم دی چې موږ ډېرې وافر مقدار سره اوبه راکړي. او زمونږ د دین په کتابونو کې دا لیکلي دي چې که یو سړی د دریاب په غاړه ناست وي، هم به دی یو اندام د 3 ځلو نه سیوان نه وینځي. دا زیاتی پرېږدی په دې اودس کې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره مقدار 3 ځله ویلی، سیوا نه ده ویلی. او یو سړی که 3 ځلو نه سیوا وکړي، نو د هغې دپاره هغه فرمایلي دي عصا و تعدی و ظلم، د رسول الله نافرمانی کړې ده. ته وایې مونځ مې وشه، هغه وایي زما نافرمانې عصا و تعدی، تعدیت یې کړی د بل حق یې واله دی، و ظلم، او په خپل ځان یې ظلم وکړو. د بل حق یې دا و چې اوبه بل چاره هم په کار وایي، تا ولې 3 ځلو نه سیوا وینځل، او په ځان دې زیاتی دا کړی دی چې ستا لپاره رسول ته که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. عمل دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا نه وي. دا ټول زمینداران هم عام خلک ټول دا چلونه وکوي، لګیا وي 3 ځلو نه سیوا، اوس پکې 3 ځلو پته هم نه لګي، بوجۍ وکړې وکړي، لاس یې ورته نیولي داسې وړاندې رستو کوي، د دې وسه اندازه او 3 چونګونه اچولي اوبه، دا اندازه څوک لګولي چې ما څومره اوبه ولګولې. خپو سره خو د پخوا نه دا چلو، خو پخوا نه به یې کوله وکړه بس بهیږي به، لیکن لاسو سره هم خلکو دا چل شروع کړل دی. مخ هم 4 5 ځله وینځي. زما شک دی، شک نه تا تر دې د سزا پته نشته، دا ګناه دی. اوبه ډېر قیمتي څیز دی، نهایت قیمتي.
عربو کې دا کم چې پاشندگان دي یا څوک حج له عمرې لذي هغوی ته دا پته ده چې د کوک او د پیپسي او د اوبو یو قیمت په یو ریال باندې یو کوک هم کېږي یو پیپسي پې هم کېږي یو د اوبو بوتل پې هم کېږي دومره قیمتي څیز دی که قیمتي نه وي نو مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو او د امتي کار د هغه فرمان برداري ده دا ګناه مه کوئ ما کوشش ډېر وکړ شاید کامیاب کړي الله مونږ هغه بوجې په کار دي چې سړی په هغې ګوته کېږدي که نه زور ورله ورکړي چې هغه اوبه غورځوي خو چې ګوته دې لرې کړي چې بیا بند دي د دې حل بل نشته د دې خلکو یعنې بوجه به یې کوله وکړي او تر اودس تر اخره پورې مخ چې وینځي بني آدم تاسو بوجه بندوئ څه مخ چې وینځئ تاسو دا اوبه بهیږي که نه ولاړي دې ته لوټه کې تا ته پته ولګي چې تا اودس په څومره اوبو کې د هغې دوګنه ته ضایع کوې دا د فکر خبره ده د شومتیا خبره نه ده د فکر خبره ده چې مونږ اودس په خلاف سنت طریقه باندې وکړو نو زمونږ د مونځ به څه حیثیت وي دې لپاره لوټه رټول نه ښه څیز ده سړی لوټه ډکوي او په هغې اودس کوي اوس بهترین طریقه ده او بعضې خلک نور شان لوټې ډکوي که نه دلته یو ماشوم دی شاید چې ناست دی هغه راغی نر بچی یو ځل ګرمې اوبې راواغستې لوټه یې ښه ډکه کړه زه کله کله وګورم چې څه دي که نه هغه خوځګار او نو مې کتل دا خوله کې اوبه واچولې مخ یې ووینځو لاس یې ونه وینځل او په موضوع یا په جرابو یې مس وکړه او باقي اوبه یې په هغه ځای واړولې داسې داسې یې کړې نه هغه ځای باندې واوړې زمونږ کشران دومره غلطۍ کوي او هغه وخت یو سړی ولاړم او د هغه نوم نه ښیم یو سړی هغه وخت ولاړ هغه ورته کتل هغه سړی هم دلته ناست سړی خفه شي په دې باندې چې دا ماشوم خو پویول غواړي هغه زه رالم ما دوه درې څپېړه ووخه مې تا لاس وینځلي وي چې یو جي مې ته وښیه په دې نه پوهېږي چې ما اثر وانه وکړو چې د لاس ونه وینځلی شو نو فرض خو پاتې شو او ستا چې لاس وینځلو ته خیال نه دی نو ته دومره اوبه ولې راوړې ولې په دې خرچه نه کېږي په دې تاوان نه کېږي په دې کړاو نه کېږي راځه چې مونږ من حیث القوم اوده او مجرم قوم یو د هغې وجه دغه ده زمونږ بچو کې هم دا سینس نشته دا پیدا کول غواړي دې ماشومانو کې څه کوئ تاسو یو کس مې ولید هغه نه ډېر خوشحاله شوم باتروم ته ته راغی نه ګرمې ګرمې اوبه خو تاسو نیمې نیمې پرېږدی که نه دوه درې لوټې یې یو بل کې واچولې د هغې نه یې واچولې یو بل د هغې دننه وړه د هوښیار دا وړې وړې خبرې ښکاري دا وړې نه دي دا لویې خبرې دي او د لویې سړي نه لوی هم په دې څیزونو باندې جوړېږي اوبه دا الله ډېر لوی نعمت دی ډېر لوی څیز دی دې قدر کوي قرآن شرابا طهورا بطور نعمت فرمایلی دی او دی هم فرمایلی لو جعلناه لو نشاء لجعلناه اجاجا که مونږ وغواړو دا ستاسو اوبه به ترخی کړو بیا به نه خوړی شي نه به اسکی شي نه به پې لوښي وینځلی شي نه به پې جامې وینځلی شي نه به ستا سروس کړي ژوند به دې ختم شي دومره لوی نعمت دنیا کې ول نشته وجعلنا من الماء كل شيء حي هر زنده سر دا په اوبو ګرځي داسې شی مه کوه چې دا بس الله مفت یو نعمت درکړی دی هسې خرابوي فقلنا موږ ورته وویل چې دومره مزل دی د شپې او د ورځې نه موږ خو نه شو تللی اوس راځه انطلقي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله لاړه شه غریبه مسلمانه نه وه خبر نه وه هغې ویل وما رسول الله رسول الله څه وی نه پوهېږم فلم نملکها من امرها نو مونږ هغه خپل اختیار ته پرې نه ښودله په زور هم راوسته حتی استقبلنا بها النبي صلی الله علیه وسلم
تر دې چې هغه مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کړه. فحدثته بمثل الذي حدثتنا، ناغي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه خبر وکړه څنګه چې مونږ ته کړی وه. یو خبره سیوا کړی وه، غیر انها حدثته انها مؤتمه. یو خبره وکړه هغه دا چې زه د یتیمانانو مور یم، یعنی خپل عذر یې بیانو چې زه ولې یوازې روان یم، ما سره کور کې نارینه نشته دی، خاون مې مړ دی، رور نه لرم، پلار نه لرم، او بچی مې ټول یتیمانان دي. یتیم هغې ته وي چې نابالغ وي. دا بعضې بېوقوفان وي زم یتیم یم پلار مې نشته، تا د یتیم نه وهي، هغه د شریعت پورې خندا ولګوي. شریعت کې یتیم هغې ماشوم ته وي چې نابالغ وي او پلار یې مړ شوی. دا د شریعت لفظ دی. ته دې پورې خاندې، سوا مونځ پورې مو خانده، قرآن پورې مو خانده، د شریعت الفاظ پورې نه خاندي خلک. دې کې بیا هغه مسله عوام خودي غلط، خو علماء کرام هم په دې چرته خبره نه کوي. غټو غټو مجالسو کې خلک به وایي زم یتیم یم پلار مې مړ دی. یتیم بې اسرې ته وي، ته بې اسرې ماشوم ته ځکه یتیم او بې اسرې وایي چې پلار نه وي د بني آدم، او دی ماشومي نابالغ دی، به څه کوي؟ او بیا د مسلمانانو معاشره بې حسه معاشره یې کومه چې زمونږ ده، یتیم دی لویږي به بس، که کنځلې یې ځای کړله او که چا له 2 روپۍ ورکړې، غلط کار باندې عادت کو، که بل څه وکړل، که بل څه وکړل، هغه ته ځکه بې اسرې وایي. دی وایي زه یتیم یم، لفظ نه پوهېږي، په لفظ پوهېدی دا خبرې به یې نه کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فامر بمزادتیها فمسحا فی العضلاوین. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مشکونو باره کې حکم وکړو چې موږ لږ اجازت راکړه. اجازت یې ورکړو چې ورې کړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه چلو کو، لاس یې ووو فی العضلاوین، د هغې مشک په دواړو خولو باندې، د مشک خوله یې که نه، نو د هغې هغه دواړو غاړو باندې داسې لاس وواله. بس اوبه شروع شوې، الله هسې مو به ورکولی شوې. لیکن دا دنیا دارالاسباب دی، دی که الله نبي لم چې څه ورکوي نو هغې دپاره څه بنیاد جوړوي، دلته به اسباب استعمالی. فشربنا عطاشا، مونږه اوبه وڅښلې، عطاشا ډېر تږي وو. څومره کسانو؟ 40 رجلا، 40 کسانو. یو مشکل 40 کسانو اوبه نه وي، د 10 پکې هم نه وي. دا الله د خپل رسول په لاس باندې معجزه پیدا کوي، معجزه الله ورکوي. ښه، دا د نبی په اختیار کې نه وي. اولیاء کرامو له الله کرامت ورکوي، لیکن هغه هم د هغې په لاس کې نه وي. اکثر ولی ته پته هم نه وي چې څه چلو شو. تا کم چې وي زه دا چل کوم او دا چل کوم، دا ولی نه وي، دا مداري. تاسو سادهګان یې پوهېږئ نه، وی چنک ته یم دی به راځي او چای به اچوي، ته مداري که نه. ولی ته د خپل کرامت پته نه وي. شریعت مه بدلوه. کم سړی چې د الله دوست دی، الله د هغه نه شی ښکاره کوي، دا نه چې نه ښکاره کوي، لیکن هغه نه د هغه په اختیار کې او نه ته هغه خبري. دا خلک چې دا کم کارونه کوي، نو زموږ د عوام پې دوکه شي. فشربنا عطاشا، کرامت چې کم دی دا د الله اولیاء سره، خو د هغې ته خبر هم نه، او که خبر هم شي نو بیا اولیاء څه وایي؟ الکرامت عندهم حیض الرجال. د نارینه او د میاشتې تکلیف چې کم راشي که نه د وینې، نو هغې هغه پټ ساتي. د هغې چې کومې کپړې مپړې هغه هم پټې ساتي. کم ولی چې په ځان پوه شي چې زما نه کرامت ښکاره کېږي، نو هغه چې څنګه زنانه د حیض کپړې پټې ساتي، نو دارنګې ولی الله د خپل کرامت هم پټ ساتي. ځان پوهېږي سړی وپېژنې، دا نه چې هغه وي دا چل کوم او دا چل وکېږي، ته ولی نه.
ته د شیطان دوست دی، د الله اولیاء دا چل نه کوي، هغې کې صحیح هم نه هغې پټوي، بلکل به نه ښکاره کوي چې دا چل کولی شم دا چل کولی شم. سړی او نه سړی وپېژنئ. موسی علیه السلام له الله معجزه ورکړې وه، کونټی نه مار جوړ شوی و، لیکن چې کله د فرعون دربار کې مقابله راغله نو موسی علیه السلام په دې نه پوهېده چې زما د کونټی نه به اوس هم مار جوړېږي او که نه. د دې وجې نه پړه کې ویرېد چې دې سره به څه کوم اوس، لکه دې خو ما ته ماران جوړ کړل. قلنا لا تخف انک انت الاعلی. قرآن وایي چې په ایمان پوه شه. بې ایمانه خلک دنیا کې ډېر شوي دي، مداریان یو ځای شوي دي، خلک لوټي په دواړو لاسو چې دا چې د الله دوست دی، څه چل دی کرامت دی، هېڅ کرامت یې نشته، دا جادوګر دی، بازیګر دی. مونږ وویل هغه ته یېرېږه ما انک الاعلی، ته در پاسه کونټی وغورځوه، کونټی نه مار مونږ جوړو. کرامت د ولی په لاس کې نه وي، څنګه چې معجزه نبی په لاس کې نه وي، دارنګې کرامت د ولی په لاس کې نه وي. البته جادوګري کوي، پلانکي ځای کې سړی و ډیچک باچا مشرانو به لیدي وه، ګلیاړه کې به پاتې کېده، چینک بال ته به ډیچک راځه خبر روان چې خلک وایي دا مولا صاحب دی، مولا دی که ساحر دی، جادوګر دی. پیریان دا کارونه نه کوي، دا دروغ وایي. موږ د دې لارې نه واقف یو، خو خلکو کې ورو ورو اوس عقل راغی، موږ د پخوا نه دا چغې وخو، دا دروغ وایي، ګپ لګوي. بار کې موږ څلوېښتو کسانو اوبه وڅښلې، حتی روینا تر دې چې موږ ماړه شو. فملأنا کل قربة معنا و اداوه، موږ سره قربه ورکوټي دغه ته وایي، مشک ته وایي، او دا وختي چې دا کم ویلی دی نو دا غټ مشک ته وایي. موږ سره چې کوم واړه واړه مشکونه وو، واړه واړه لوښي د اوبو، و اداوه باندې لوښي د اوبو لوښي هم ټول ډک کړل. غیر انه لم نسق بعیرا، دومره وه چې مونږه اسونو باندې اوبه ونسکلې، اوښانو باندې اوبه ونسکلې. لکه خو ډېر شي اوبه څکي، روژه کې تا ځان اوښان جوړ کړې که بیا باندې خېټه پړسېدلې، یاره جي مونځ نه شم کولی. ستا خېټه کې د انسان خېټه کې د جذب قوت نشته، د اوښانو خېټو کې الله د اوبو جذب کولو ځای یې خیر. دا د اوښان مه جوړه، د تندې د مړ کولو طریقه دغه نه ده. د تندې د مړ کولو طریقه دا ده چې لومبی څه داسې شی وخوره چې ګرم وي، چای ټایپ څیز وڅښه، نو په هغې باندې به ستا تنده ختمه شي، په دې ځان بیماری. اوبه ډېرول ښه شی نه دی، لکه چې ستا اوبه ډېرې شي نو تا ته به بې شمېره مرضونه پیدا کړي. شی ښه شی دی، لیکن غلط استعمال سره خراب شي سره. وهي تکاد تنز من الملء، او نږدې وه چې د هغې دا مشکونه دا اوښلېږي د ډکوالي د وجې، یعنې اوبه د هغې نه کمې نه شوې، هغه له هغه شان ډک دي. ولې د الله د خپل رسول په لاس کې برکت یې ډېرې یې الله، لیکن د رسول د لاس د وجې کوي. داسې ډېر کرته شوي دی که وروسته باب المعجزات راځي، اب ووایه او پوهه به شئ چې الله خپل رسول لا کم کم کمالات ورکړي دي. ثم قال هاتوا ما عندکم، بیا یې ملګرو ته وویل چې در سره یې راوړئ، اوبه هم ترې وڅښلې دی نه، ناسې خو مه پرېږدئ، تا ته ښایي چې څوک در سره احسان وکړي ته ورسره هم احسان وکړه. هغه احسان کې ولې امتیاز یې مه کوه چې سبا ورله نقصان ورکړي. د نیکۍ په بدل کې خلک نیکي کوي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښایي اوبه د هغې نه دي څښلي، اوبه خو الله بهیولې دي، ډېرې کړي دي، لیکن اخلاقي فریضه ده. ملګرو ته وایي څه کوي د خوراک راوړی. فجمع لها من الکسر والتمر، کسر ماتې ډوډۍ پاتې کېږي که نه، خلک یې غونډوي، سفر کې دا ټولې پکارېږي، څه ماتې ټوکړې موکړې، څه کجورې مجورې زموږ سره یې بس هم جمع کړې. حتی اتت اهلها، هغه لاړه خپل اهل ته.
نو خلکو ته وویل لقیت اسحر الناس، زه یو دای سړي سره ملو شوی ما چې یا خو هغه غټ جادوګر دی او هو نبی یا هغه نبی دی کما زعمو څنګه چې د هغه ملګري وایي. تر هغه یو سوچ دی یا جادوګر دی یا نبی دی. فهد الله ذلك الصرم بتلك المرأة، الله ہدایتوں کو سرم سواد ریمیم چرم چې کوم لفظ دی چرم تر چرم معرب دی سرم د دغې خلکو کورونه لوښي او د هغې د اوبو څیزونه سامان دا به ټول چرمي وو. ځنګل کې اوسېدل هلته ځناور ډېر عام لوښي نه وو. نو سرم لفظ دی هغه کلی چې هغه د چرمي څیزونو نه جوړ چرم منې څه ورته وایي پښتو کې سرمن د سرمنې کلي السرم کلی بانډه ده. الله هدایت وکړو ذلک السرم هغې چرم والے کلي ته هغې سرمنو والے کلي ته بتلک المرأة د هغې ښځې د وجې یعنې هغې ښځې خپله مشاهده وښودله خلکو ته چې یا خدا جادوګر دی یا نبی دی څنګه چې دی وایي خبرې کېدې رسول الله وسلم دین پیش کړی دی هغې یې منلی دی. نو الله رب العزت د هغې کلي د هدایت سبب څوک جوړ کړل؟ هغه یو ښځه دومره خراب شی هم نه دی څنګه چې مونږ ګڼو. ښځه کې الله ډېر کمالات یې ښیي. خلک وله غلط رجحان ورکړي بیا ښځې ته بد نسبتونه کوي. سړي هم ډېر رواني کوي. ښځو کې هم چې کومې رواني ټولو ښځو ته په یو نظر مه ګورئ. فاسلمت و اسلمو نو هغې ښځې هم ایمان راوړه او ټول کلي والا هم ایمان راوړه. دا دومره لوی حدیث و. په دې کې زمونږ باب سره متعلق خبر مونږ پرون ویلی چې مونځ درنه کله فوت شي په خوب کې نو چې خوب نه پاسې نو سمدستي کوه لیټ مه کوه. زمونږ خلک بس وایي دا به چې مازدیګر کې مونځ نه مخکې بیا کوې بیا د مونځ نه وروستو کې دا نه مسلې جوړوي. هېر شوی ده یاد شه درته نو مونځ وکړه او اوده پاتې شوی وي چې پاسې دی نو مونځ وکړه. اصل مسله دکه وه. اقول قولي هذا استغفر الله.